فقهاو یو مسله ذکر کړې ده چې د مړي کور کې ډوډۍ خوړل په اوله ورځ، دویمه ورځ تر درېیمې ورځ پورې د مړي د کور نه ډوډۍ خوړل په اوله ورځ، په دویمه، په درېیمه باندې دا بدعت دی. او فتح القدیر لیکلی چې بدعت مستقبحة، دا بدعت مستقبحه ده، لأنه شرع في السرور لا في الشرور. طعام ورکول دا په خوشحالو کې راغلی دي، خدا په غمونو کې نه دي راغلی. مرقات کې مولا قاری لیکلی دي 4 جلد صفحه 909 کې. قاضی خان هم لیکلی په 4 جلد 808 کې، 8 کې، مشبق 10 کې. مجموعة الرسائل 103 کې لیکلی دي. دلیل المشرکین 242 کې لیکلی دي. دلیل الخیرات 4 کې لیکلی دي. احسن الفتاوا 113 کې لیکلی دي. مجموعة الفتاوا 3 جلد 8 کې لیکلی دي. فتاوا دارالعلوم دیوبند 115 کې لیکلی دي. شرح النقایا اول جلد صفحه 140 کې لیکلی دي. فتح القدیر دویم جلد صفحه 102 کې لیکلی دي. تجهیز الجنائز 160 کې لیکلی دي. مدخل ابن امیر الحاج جلد 3 صفحه 288 کې لیکلی دي. طریقہ محمدیہ دویم جلد 355 کې لیکلی دي. زاد المعاد 208 کې لیکلی دي. شامی 5 جلد 48 کې لیکلی دي. مجالس الابرار 334 کې لیکلی دي. فتاوی رشیدیہ کې رشید احمد گنگوہی 143 کې لیکلی دي چې د مړي کور نه به په اوله ورځ، دویمه ورځ، درېیمه پورې ډوډۍ نه خوري. دا ایام التعزیه دي. په ایام التعزیه کې به ګاونډیان لږي د مړي کور نه به ډوډۍ کوي. ګاونډیان به د مړي کور نه ډوډۍ کوي په ایام التعزیه کې. بقایا دغه ډوډۍ چې کوم د مړي کور لکېږي، دا به د مړي کور خوري یو، یا به هغه خلک خوري چې د لرې ځای میلمانۍ د دې کور. د دې نه به هغه خلک خوراک نه کوي چې د کلي خلک وي، بلکې د کلي خلک به خپلو کورونو ته ځي. او د دې ډوډۍ نه به هغه چاله ډوډۍ نه ورکوي چې کومې ښځې را جمع کېږي او په دې مړي باندې ژړا کوي. دغه کومه ډوډۍ چې د مړي کور له شوي، دا ډوډۍ به دا ښځو له نه ورکوي، ځکه دا امداد دی او تعاون دی په معصیت کې. نو لہذا دا جړه په زوره په مړي باندې کول دا معصیت دی. په معصیت کې به تعاون نه کوي. خجی او پدې کې یو روایت راغله د جریر ابن عبدالله بجلی روایت ده. د جریر ابن عبدالله بجلی هغه ذکر کوي كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعتهم الطعام من النياحه. د مړي کور ته را جمع کېدل او د مړي د کور نه ډوډۍ خوړل، دا به موږ داسې حرام ګڼله
لکه په مړي باندې چې په زوره جړا کول حرام دي. اوشلی امام ابن ماجه د جریر ابن عبدالله بجلی روایت ذکر کړی دی كنا نعد الاجتماع الى اهل المیت وصنعتهم الطعام من النیاحه. د مړي کور ته را جمع کېدل او د مړي د کور د خوراک کول دا به موږ داسې ناجایز ګڼل لکه په مړي باندې چې په زوره هیر کول جړا کول دا حرام دي. فتح الربانی د مسند احمد شرح ده. فتح الربانی د مسند احمد شرح ده. هغې کې وایي اتفقت الائمة الاربعة د څلورو امامانو اتفاقی مسله ده چې د مړي د کور نه خوړل دا ناروا دي. د مړي د کور نه خوړل دا ناروا دي. باقی 3 ورځې د تعزیت تیرې شولې، د دې نه بعد د مړي کور خیرات کوي، صدقات کوي، دا د امور جایزه ونه دي. بقایا خبره دا ده چې مشکات شریف کې حدیث راځي د عاصم ابن کولیب پر روایت سره، د عاصم ابن کولیب پر روایت سره حدیث راځي چې د نبی صلی الله علیه وسلم سمنګ جنازې ته لاړو. د جنازې نه چې فارغ شو نو نبی علیه الصلاة والسلام ته یو سړی راغی داعیو امرأته، دعوت له ورکړی امرأته یوې ښځې. نو د امرأته په ضمیر کې وروسته د 14مې صدۍ او د 15مې صدۍ خلک راله او ته لیکل دا یو امرأة المیت، د مړي کور چې و د هغې ښځه و او هغې له دعوت ورکړو. موږ چې دې دعوت کې کېناستلو نبي صلی الله علیه وسلم نوڼۍ اوچته کړه، په دې خوله کې اړوله راړوله خو نوڼۍ تېره نه کړه او ویې ویله چې دا غوښه او دا ډوډۍ چې کومه پخه ده زه دا معلوموم چې دا کوم مال چلان کړی دی دې کې د مالک اجازت نشته دی. نو دغه ښځې راوغوښتله، هغې ښځې نه یې تپوس وکړو چې دا مال دا څاروی تاسو کوم ځای کې اخیستی و؟ نو هغه زنانه ورته وایي د الله نبي ما میلې ته سړی ولېږه د څاروي د اخیستلو دپاره، خو څاروی پیدا نه شو. بیا د ګاونډي سره مې دا څاروی و، هغې ته مې سړی ور ولېږه دا څاروی مال راکړه زه یې لالومه. د کور مالک نه و، د کور مالک نه و، زنانه ما دا څاروی راکړه ما حلال کړه. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وویله د دې څاروي غوښه دا په اسیرانو باندې وخورئ چې څوک قید کې دي، جیل کې دي، اجیلیانو باندې وخورئ. دا حدیث مشکات شریف ذکر کړی دی، خو مشکات کې دا دی چې داعیو امرأته د هی ضمیر مبهم دی چې دا چا ته راجع دی. د 15مې او 14مې صدۍ مولیان را چې امرأة المیت. خو دا حدیث چې کله صاحب مشکات نقل کوي نو دا د ابو داود نه نقل کړی دی. ابو داود کتاب البیوع کې دا روایت ذکر کړی، هلته لیکلي داعیو امرأتن، هلته د هی ضمیر سره شته دی نه، داعیو امرأتن یوې ښځې له دعوت ورکړه. تقریبا زموږ د طالبۍ دور و، د یو قاضي څخه زما بحث و، ما ورته وویله چې دا مشکات حدیث ابو داود نقل کړی دی، ته مهرباني وکړه د ابو داود لږ راواخله. او په ابو داود کې دا یو امرأتین دی. نو ما ته وایي بچی ته تنوین پیژنې؟ مال اوجب تنوین پیژنم. ولې نه پیژنم؟ مال تنوین 5 قسم شو دی. ایار من بگیر، اول تمکنس، عوض الثالث تنکیر، دیگر مقابله سو ترنم برادرم،
ان پنج یاد کن کې شوی شاه بی نظیر ما تنوین 15 قسمه ده وای دا تنوین کم تنوین دی ما تنوین عوضی وای او کنه چې تنوین عوضی و که ضمیر ور پکې نه نو تنوین عوضی دا یو امرأة المیت ما وتل سړی په انصارو کې مړو ډوډۍ چې ولکړو دا یو امرأة القریش د قریش ښځې ول ډوډۍ کړې وه سړی مړو په انصارو کې ډوډۍ ول د قریشو ښځې کړې وه نو دا یو امرأة المیت نه دی دا یو امرأة القریش پوه شولې نو دا دغه د ابو داود کې دا یو امرأتین دی کتاب الاثار د امام محمد په 194 کې پوه شولې هغې ذکر کړي دي چې دا ډوډۍ چې وله کړې وه نو دا سړي کړې وه شرح معانی الاثار کې امام طحاوی ذکر کړي چې ښځې کړې وه ښځه د قریشو وه ښځې مسند د امام ابو حنیفه رحمه الله صفحه 243 کې لیکلي دي چې دا ډوډۍ سړي کړې وه شیخ القرآن رحمه الله به ویلا چې د حدیث څخه عجیبه کار دی خلکو کړی دی په اولنو سنو کې ډوډۍ چې کړې وه نو سړي کړې وه څه موده پس د سړي نه ښځه جوړه شوه او ښځه د قریشو ته جوړه وه بیا څه موده پس چې راله نو امرأته ذکر شو نو 14مې صدۍ ته چې راورسېد نو امرأة المیت ته جوړ شو دې حدیث کې دومره فرق ولې راغی وایي دا فرق چې حدیث کې راوستی دی نو دا ډوډۍ خړه پو راوستی دی چې به د ګېډې یاران دي نو حدیث کې د فرق راشي خو چې زمونږ د ګېډې کار ورپکې وکړی شي د دې وجنه تمامی فقه دا مسئله ذکر کړې ده چې وکرها اتخاذ الضیافة من اهل المیت وکرها الطعام من بیت اهل المیت خوړل د ډوډۍ ضیافت د مړي د کور نه دا ناروا دی ناجایز دی نو تمام فقه چې دا مسئله ذکر کوي د دې تمام فقهاو ته دا حدیث هم معلومو نو دا حدیث ډوډۍ ولا یو سړی کړی دا یا ډوډۍ ولا د قریشو ښځې کړی دا او سړی مړ په انصارو کې بله توجیه دا ده د دې ډوډۍ دعوت د ښځې مخکې ورکړی و مخکې دعوت ورکړ ډوډۍ اتفاقا بیا په دغه ورځ باندې مړی وشو نو نبی صلی الله علیه وسلم دعوت ښځې ورکړی و د ډوډۍ دې نه مخکې دعوت ورکړی و اتفاقا مړی وشو دریم د حدیث د عاصم بن کلیب په باره کې راځي چې تفردات د عاصم بن کلیب غیر معتبر دي نو لہذا د حدیث یو تفردات د عاصم بن کلیب غیر معتبر دي دویم ډوډۍ دعوت د ښځې مخکې و د سړي د مرګ نه مخکې اتفاقا سړی مړ شو دریم دا چې ډوډۍ وله کړې وه د قریشو ښځې او سړی مړو په انصارو کې څلورم دا دعوت چې ورکړی و سړي ورکړی و ښځې نه و ورکړی پوه شولې نو دې وجې نه په اولنو صدو کې حدیث چې دی دعوت وله ورکړی سړي ورکړی دی بیا په وروستنو لږه موده پس دعوت وله ورکړه د قریشو ښځې بیا څه موده پس دعوت وله ورکړه یوې ښځې ضمیر مبهم او بیا په 14مې صدۍ کې د مبهم ضمیر نه عین د مړي کور جوړ شو نو استطعام او ضیافت کې فرق دا دی استطعام په نسبت سره مطالبه کوونکي میلمه را روان دی هغې په نسبت او ضیافت د کور د والا په نسبت